سفرونو د احترام شو. نو حضور پاک یو احترام دا چې صحابه مخ په مخ نوم ورته چته نه دی غشته او نو تعالی په आवाज کې نوم غشته دی نمبر 1. دویم احترام دا چې ودبو پاسو بینا دی بل احترام او قدر. دریم احترام سو په مجلس کې بچا سر نه پورته کو چغه بینا والے دی بل احترام. سلورم احترام سو چې پکور کې دنه وازونه بوته نه کې چې بار روزه دی بل احترام دی. او داغه د کلی داغه د خاندان داغه د اولاد داغه د مرګرو دوستانو د ټولو احترام دا بخامخا کې. مجنون متعلق نه وای. مجنون وای لقد امر على الديار ديار ليلى وی د لیلا په کورونو می چکر لگاو او قبل ذل جدار و ذل جدار وی کله می دغه دیوال خکول او کله می دابل دیوال خکول. دیوال ولی خکوله وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار وی دی دیوالونو باندې عشق نو د دې مینا می پړه کې نه خو دیوال کې دنه چې څوک پراته دي او څوک موجود دي چې لیلا دا داغي مینا می پړه کې پراته ده. نو د لیلا د محبت توجب مجنون داغه دیوالونه خپلول د کلی او د مجنون د کوسوس په به خپلوي د لیلا نظر په لګیدلې دي. نو موږ به د حضور پاک د مخه داغه د کلی او داغه د مرګرو د ټولو قدر او عزت او احترام وکاو. دا قانون او دا قاعده شورون او چې څوک به احترامي کوي سزا صدا. قرآن شریف کې الله تعالی سزا ذکر کوي ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ای پزان به خبر نه او عمل به برباد شوی تباہ شوی به. شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه دا ډیر لوی سړی تیر شوی دی. د دارالعلوم دیوبند لومبي طالب پاتې شوی دی. لومبي طالب دیو د دارالعلوم دیوبند او لومبي استاد محمود او لومبي طالبم دیو محمود. د دوه محمودانو نه خدای پاک دا مدرسه روانه کړې او ډېر لوی خیر ته الله غشته دي. په هر میدان کې مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د شاګردو داغه نه الله سونه کار غشته دي. مولانا حسین احمد مدنی شاګردو داغه نه الله سونه کار غشته دي. شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه د شاګردو داغه نه الله سونه کار غشته دي. مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه غي شاګردو داغه نه خدای څومره لوی سلسله روانه کړې ده او څومره لوی کار ته الله غشته دي. مفتی کفایت الله صاحب شاګردو داغه نه الله سونه کار غشته دي. سونه لوی استفتاګان او فتوی کتابونه غټ غټ لیکلي دي. نو شیخ الهند صاحب دې تلو مدینه شریفه ته دی وایي چې په کومه کمره کې دی روم په کومه کوټه کې. نو چې مونږ به ډوډۍ خوړه نو دا ډوډۍ غ پټي بم د کلکې نه بار غورځول. وی یو ماشوم میولید دا واړه خبره مکه وې بره چپ شي واړو. وی دا ماشومان یو ماشوم راته او چې د کلکې نه بچا اخوا ډوډۍ غورځولې وی غ پټي به راغونډول. وی چې نظر مې وکوي چې د جانو به څومره ټوکړې غورځولې لکه انسان ډوډۍ وخوري او کم پټي ورځي وی دغه ماشوم به غ پټي راغونډول. وی دا ما پیسې لا خپه شو چې دا ماشوم خوري خشتخ کولې لکته راکوټه او دې دا پټي راغونډې چې پدې بس کوي غوالې وړي ګډو چې لولې وړي چرګولې وړي. یو ځل مې ته پوسوکه بچي دلته راشه دا پټي کې تر روزانه راغونډې پدې سکه. ای بابا دا کور ته وړم بچي کور په سکه وی دا مونږ خورو کنه ولی بچی تاسو بل څه ذریعہ نشتا وی نه د یتیم پلار مې مړ دی او ماشومان خويندې مې دي او مونږ ټول واړه یو نابالغه او د پردې د کور یو د مامور د چا خدمت هم نشي کولی. با نو د دقه د اجانو په دې کړکو ګرځم او چې کم پټي غي غردولې راغونډوم او ځان له خوشتو په دې خپل گزاره کو. بچی دا کم ځای ذاتی وی د مدینه منورې. نو زړه مې پیسې درد وک. وی ما ته چې بچي وی مې چې دا ماشوم خو بزایش دا چې لوی شي دی بس کوي نه بس ونرز دکی او نه بس علم زدکی دا خو به برباد شي لو پر بشي. وی مې چې بچي یو خبره درته کوم زدا هندستان او مدرسې نوم می دیوبند ته اوریدلې لوی مدرسه ده. نو بچي زبرزان سره بوزم او لکه د زوی غوندې به خدمت وکم لوی به کوم د مدینه منورې د خاطره او سبق بدر باندې ويم خشتخ کل عالم بدن الله جوړ کی دلته بزایش.
او بیا راځه خپل کلی ته چې خدای د علم درکې نو الله به د عزت او مال ارسه درکې. زه مور سره د صلاح وکړه، وی کاکاجي مور سره به صلاح وکړم، وی مور سره د صلاح وکړه، مونږ به پلان کې روز باندې ځو نو کتلې نو ما سره به لاړ شي. وی دا ماشوم لاړ، وی په کومه ورځ چې زه راتلم دا ماشوم راغی، وی مونږ اخیری سلام وکړو چې اوس به ځو واپس. وی دا ماشوم راغی، وی ما ولید مې چې بچې مور سره د صلاح وکړه، وی او کاکاجي مور سره خو مې صلاح وکړه. مور درته څه وی؟ وی مور مې وی چې دا بچې لاړ شه ورسره، بالکل خدای به دنه عالم جوړ کی. او بچې که عالم دنه جوړم نشو خیر د ستا د یو کس د ډوډۍ نه خو به خلاصه شم که نه، د نورو سره به ګزاره کوم. مې بیا هم زړه خفه شو، مې چې نه بچې تا نه به خدای ښکلی عالم جوړی. او مور ته دې ووایه زما نوم پته هر څه وله ورکه، زه به ستا داسې خیال ساتم لکه پلار چې د خپل بچي، ځکه ته د مدینې باشندې. په پلانکي وخت زه ځم راځه. وی چې زه داسې روان شوم، وی دا ماشوم یې رامنډه کړې. ما ته کاکاجي لږ ودرېږه، وی ودرېدم. وی د حضور پاک روضې مبارکې د پاسه چې ګمبد دی، وی هغې ته یې داسې مخامخ ګوته ونیوله. وی ما ته وی چې ته ما کوم وطن ته بوځې هلته دا شته؟ وی زه خو پوه شوم. وی ما وی بچې که دا هلته وي نو موږ دلته څه کول؟ دا خو هلته نشته، دلته د ځکه ورپسې موږ راځو. وی کاکاجي خفه کېږه ما عالم دم جوړ نشم، پیسه دم نی، دا ټوکړې به راغونډوم، خو د دې ګمبد لاندې چې دا کومه خشته مبارکه ځمکه د روضه مبارکه را دې پرېښودو ته تیار نه یم. مې ګوره دې ماشوم بچي ته وګوره، او د حضور پاک قدر ته وګوره، او د هغه د ګمبد قدر ته وګوره. زما وروڼو د حضور پاک احترام، د هغه د جومات احترام، د هغه د دوستانو او د ملګرو احترام. حدیث پاک کې په خپله راځي اتقوا الله فی الله فی اصحابی. اے خلقوی د خدای نه ویریږئ، حضور پاک فرمای د الله نه ویریږئ، زما ملګرو پسې ګورې بد ردونه وایي. پام کوئ. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم. وی که تاسو کې یو کس د احد د غر عمره سره زر خیرات کی، د احد غر 2.5-3 میله کې غټ غر دی، که د احد د غر عمره سره زر تاسو کې څوک خیرات کی، ما بلغ مد احدهم، نو زما د صحابي د یوې چیټاکې خیرات تم د هغې ثواب نه رسېږي. څومره لوی خدمت یې د حضور پاک کړی. قسم په خدای سړی حیران شي څومره مینه وره دې خلکو. یو ځل جهاد له خلک تلل، یو ښځه و ماشوم بچی و، چغې کړې په جړا جړا، او الله ته لاسونه وکړل که یا الله زما ښکلي پیغمبر جهاد له روان دی، او د دې ښځې خاوند په یو جهاد کې شهید شوی و. الله زما دومره څوک نشته چې د حضور پاک سره جهاد له لاړ شي، خاوند مې مړ دی، بچي مې نشته. دا مطلب مې دی چې د حضور پاک باندې هسې نه غشې لګي چې زما خاوند ورته مخکې ولاړ وي، زما بچی وي چې هغه ورته سینه نیغه کړې وي، نو حضور پاک باندې به تورې ورېږي او د غشو باران به او زما به څوک نه ورسره، هسې نه ونه لګي، زخمي نه شي، خوږ نه شي جړلې. الله دومره څوک نشته چې د حضور پاک سره د هغه د دفاع دپاره میدان ته ولېږم. دا ماشوم بچی هغې کې راواغېشته او نبي علیه السلام له جومات ته راله. حضور پاک له چې راله ودرېده، وی د الله رسوله زه د پلانکي سړي ښځی. نبی علیه السلام هغه وپېژن چې هغه شهید شوی دی. وی ما دا خپل بچی راوړی دی، دا جهاد له ځان سره بوځه. ورونې کې تړلې ماشوم بچی. وی څه دی وی؟ وی دا بچی مې راوستلی دا ځان سره جهاد له بوځه. نبی علیہ السلام پریشان شو، دې ښځې دماغو کې فرق دی او که څه چل دی. ورته وی په دې بچي به زه څنګه جهاد وکړم؟ وی زما څوک شته نه که نه، او کاش چې خاوند مې وی چې د سره تللی وي، کاش چې بالغان بچی مې وي چې در سره مې لېږلی وي، کاش چې رونه مې وي پلار مې وي چې در سره مې لېږلی وي، هېڅ مې نشته او زما خپله زړه کېږي، خو ښځې ته پرېږدې ځان سره نو په ښځو پابندي ده، نو دا بچی بوځه ځان سره. وی په دې بچي به دې څه وکړم؟ وی دا بچې څوک تا په غش یا په توره اولی، یو صحابي له یې ورکړه چې هغه لکه د ډال غوندې تا ته دې نیسي، دې به لګي خو ته به بچ کېږي. خپل ماشوم بچی سره څونه خلک مینه کوي.
چې ماشوم په جړا شي قسم دی چې هله مور پلار له خوب نه ورځي. دا صحابي له ورکه د نه به ډال جوړوي او تا به پې بچ کوي. حضور پاک د سترګو مبارکو نه اوښکې اوبه دی او ډېره دعا یې وسوله وکړه. خدای فکر مه کوه ستا دا بچی به خدای پاک لوی کړي او دی به د کافرو دپاره ډالي او دنه به خدای په جهادونو کې ډېر لوی خدمت والی او تو دی به سره د خپل خاوند خدای جنت الفردوس ته داخلي کړي. دا محبت نو چې دې خلکو سره څوک مینه ونه کړي آیا هغه ایمان کې به فرق یې که به نه صحابو سره به مینه کوي. د حضور پاک ګاونډیان ادب احترام به کوي قدر به کوي او هغې جومات ته چې څوک هم داخل شي که نه نو خلک یو هیبت غوندې په سړي راځي. په خپله سړی نه غواړي چې ما نه د جومات بې ادبي وشي. د مدینې منورې کلي به قدر کوي. حضور پاک مبارک چې کله هجرت وکړ مدینې شریفې ته حضرت بلال به ژړل چې ناجوړه به شو نو ژړل به. حالانکه په مکه کې څومره ظلمونه ورسره شوي ژړل به او خیرې به یې کړو یا خدایا ابو جهل تباه کې یا الله عتبه تباه کې خدای د مکې کافر تباه کې مونږ یې د ښکلې پاکې ځمکې نه د وبا ځمکې ته راوشړلو ځکه مدینه منوره کې بیماري زیاته. حضور پاک مبارک دعا وکړه یا الله د مدینې دا وبا د مدینې نه لرې کې او اللهم حبب الینا المدینه كحبنا مکه او شد. خدای مدینه مونږ ته خوښه کې او داسې راته خوښه کې لکه مکه چې خوښه او بلکې د هغې نه راته زیاته خوښه کې. نو خوب یې ولید یو ببر سرې توره ښځه بد شکله مې ولیده چې د مدینې شریفې نه روانه شوه او جحفې ته لاړه. صحابه ورته وی صاحب تعبیر یې څه دی؟ وی الله د مدینې منورې نه وبا لرې کړه او جحفې ته یې ورسونه. آب و هوا مزیداره شوه خوشګواره او خشته شوه. احد ته چې به کله راغی نو حضور پاک به فرمایل احد جبل هذا احد دا د احد راښکاره شو. جبل دا یو غر دی یحبنا مونږ سره مینه کوي او مونږ د احد د غر سره مینه کوو. نو د مارونو دا د حضور پاک سره مینه چې سړی کوي د مینې یوه تقاضا دا ده چې د حضور پاک ادب به کوي او احترام به کوي. د هغه د کلي ادب او احترام به کوي. د هغه د ملګرو ادب او احترام به کوي. عمر ابن عبدالعزیز ډېر زیات عادل بادشاه تیر شوی ډېر عادل او د حضرت معاویه رضی الله عنه او د حضرت علی رضی الله عنه منځ کې جګړې به ډېرې کېدلې. نو یو سړي د عبدالله ابن مبارک نه دا ډېر لوی د حدیث استاد دی هغه نه یې تپوس وکړه وی صاحب عبدالله ابن مبارک غوره دی او که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی؟ عمر ابن عبدالعزیز وی صاحب معاویه صاحب غوره دی او که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی؟ معاویه صاحب صحابي دی عمر ابن عبدالعزیز تابعی دی خو دې ډېر زیات انصاف د کړی دی په خپل دور کې. نو عبدالله ابن مبارک ورته وی داسې خبره دی وکړه چې وجود دې را لغونې غونې که دا ستا خبره وه. وی که ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې عادلانو نه ډکه شي دا ټوله ځمکه نو قسم دی د معاویه صاحب د هغې اس چې د حضور پاک سره په هغې په ملګرتیا کې جهاد کړی دی د هغې اس د خپو دوړې ته هم نه رسېږي. نو د حضور پاک مبارک د سره چې څوک مینه کوي د مینې یوه تقاضا د حضور پاک سره محبت دا ادب او احترام دی. نو دې آیتونو کې چې دا ما ولوستل الله د حضور پاک د آداب و ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم. د الله او د رسول نه به مخکې ګام نه هلئ. مطلب دا د هغوی د خبرو اتباع مه کوئ او د هغوی خبرو ته به سپک نه ګورئ او خپله رایه به د هغوی د رایې نه اوچته نه حسابوئ او د هغوی رایې ته او د هغوی دین ته به فرسوده او د 400 کالو وروستنی نظام نه وایئ. الله نه ویریږئ. ګورئ الله وایي ستاسو یو خبره زه ورم او خبردار یم. بیا ورپسې څه وایي؟ فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. د حضور پاک سره چې مجلس کې ناست یو جګ آواز اوچت به نه کوئ چغې به نه وهئ. ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض. یو بل سره چې دا چغې وهئ داسې اوازونه به نه کوئ. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. وی په ځان به پوه نه یې نیکي به هم برباد شوي. بیا څه فرمایي؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله. چې څوک د حضور پاک په مخ کې ټیټ آواز کوي
غلی غلی لګي، ادب کوي، احترام کوي. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى، دا خلق دي چې د دې زړه خدای د تقوا د پاره منتخب کړي. لهم مغفرة واجر عظیم، دی با الله بخي لوی اجر به ورکوي. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، چې څوک د کوټو نه هغې غاړه تا ته آوازونه کوي. اکثرهم لا یعقلون، دا اکثر نه پوهې دي، آدابونه نه دي خبر، رو رو به ادب زده کوي. ولو انهم صبروا، کدی خلکو صبر کړی وي چې دا چغې نه وهلې، حتی تخرج الیهم، تر دې چې ته ورته بار روځې، لکان خیرا لهم، دا به وله بهتر وي چې صبر یې کړی وي، ځکه حضور پاک له به تکلیف نو میلاو شوی، نو صبر دې کوي. والله غفور رحیم، خیر دې که چغې والد او څه بیادبي کړې ده. الله وایي دوی د مجلس ته آدابونه لا نه دي خبر، رو رو به خبرېږي، د دوی دا ګناه او دا غلطي ما بخلې ده او زه به بمزید رحم هم وکړم. نو د حضور پاک د مینې یو تقاضا دا شوه چې د هغې ادب احترام قدر به کوو، او د مینې دویمه تقاضا د هغې په خبرو عمل کول دی. اب انشاءالله آینده جمعه کې درته بیان کړم. خدای دې زمونږ په زړه کې د نبي علیه السلام او د خپل ذات مینه قایمه کړي، او الله یې زمونږ په زړه کې د هغه د ملګرو او د هغه د کلي او د هغه د ښکلي دین احترام او قدر پیدا کړي. دا غلط چا ویلی دي، که چا دا خبره کړي چې د نکاح په وخت کې د جنۍ نه تپوس چا وکړه نکاح نه کېږي، او دا حرامه ده، دی غلطه خبره کړې ده. جنۍ نه به تپوس خامخا کې احادیثو کې راځي. که د یو پلار دا یقیني چې که زما دا جنۍ زما د اختیاره ده، که زه د دې جنۍ نکاح تړم او دا جنۍ خبر ده په دې نکاح خوشحاله ده، یا زما خبره ورورسېږي نو زما خبره نه رد کوي، نو بیا نکاح صحیح ده. زمونږ په دې وطن کې عموما جنکو ته پتې چې پلار پلان کې لا ورکړم، مورم ورته الویلي، او بیا د نکاح نه هم خبرې چې نن مې نکاح ده، او په دې هم خبرې چې د ما پلار به نن زما نکاح تړي، نو که تپوس د جنۍ نه هم نه کې پروا نشته. خو بهتره دا ده چې د جنۍ نه باقاعده تپوس وشي. تا خو بلا حدیث دی په دې کې، نو دا نکاح نه کېږي. دا د په کم کتاب کې لیدلی چې نکاح نه کېږي؟ ځانه خبرې کوي. دعا وکړئ الله ته زمونږ نه راضي شي. خدایه الله ته زمونږ په زړه کې خپل محبت او خپله مینه قایمه کړي. خدایه ته زمونږ له په شریعت عمل نصیب کړي. خدایه مونږ له د دین او د حضور پاک او د هغه د ملګرو د کلي د مینې او د محبت خدایه توفیق نصیب وګرځولی کړي، او د هغې په نقش قدم هم روان کړي. الله چې څوک مریضان دي، بعضې بیماران دي، ما نه پرون هم یو ملګري ویلي زمونږ دلته کې د اول خان لالا بیمار دی، زمونږ د جمع ملګری دی او ناجوړه دی، بیمار دعا ورته وکړئ چې الله شفا نصیبه کړي. نور څونه مریضان دي په کورونو کې او په هسپتالونو کې، الله ټول له شفا ورکړي. چې څوک مردگان وفات شوي دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. زمونږ د نورزاده لالا وفات شوی دی، داسې نور ملګري وفات شوي دي، دعا کوئ الله تعالی د ټولو مغفرت نصیب کړي. او خدای زمونږ او زمونږ د کشرانو د هدایت او د صراط مستقیم نیغه لاره نصیب کړي. خدای زمونږ دا وطن د فتنو نه وساتي، او خدای زمونږ په دې وطن کې د قرآن او سنت نظام راولي. الله آخر وخت کې بخوري دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. گرانو منوارو زمدہ دکان پتا یاد درئی سرائدین اسلامی کیسر اینڈ سٹڈی سنٹر حنیف اللہ اینڈ قدرت اللہ دکان نشترآباد دراستہ مدینہ مسجد نیت سکندرپورہ چوک پشاور. موبائل نمبر ہے 0301 88 91 321. موبائل نمبر 0345 91 47 115. یسترگی لگوا دا قدم لارن دا زڑگی یسترگی لگوا دا قدم لارن دا حضرت بیخی قدمنا دمر خوارن دا حضرت بیخی قدمنا دمر خوارن دا زڑگی استرگی لگوا دا قدم لارن دا زڑگی استرگی لگوا دا قدم لارن دا حضرت بیخی قدمنا دمر خوارن دا پدی کسو کی بجبری
خفي ابلا پدی کوسو کی بجبریل علیہ السلام خفي ابلا لشوقت للورور استاد خفود پارندا لشوقت للورور استاد خفود پارندا حضرت بیخی قدمنا دمر خوارندا حضرت بیخی قدمنا دمر خوارندا زړګي استرګي لګوا د قدم لارندا زړګي استرګي لګوا د قدم لارندا حضرت بیخی قدمنا دمر خوارندا دا مخامخ قبات اخکاری زرغن د محبوب دا مخامخ قبات اخکاری زرغن د محبوب ماړی د عرش د دین لړاو نامدار ندا ماړی د عرش د دین لړاو نامدار ندا حضرت بیخی قدمنا دمر خوارندا حضرت بیخی قدمنا دمر خوارندا زړګي استرګي لګوا د قدم لارندا زړګي استرګي لګوا د قدم لارندا حضرت بیخی قدمنا دمر خوارندا دغه پنځمونه رخلي د محبوب د حرم اوس دغه لسمونه رخلي د محبوب د حرم یوهم کما د فردوس د لړمی نار ندا یوهم کما د فردوس د لړمی نار ندا حضرت بیخی قدمنا دمر خوارندا حضرت بیخی قدمنا دمر خوارندا زړګي استرګي لګوا د قدم لارندا زړګي استرګي لګوا د قدم لارندا حضرت بیخی قدمنا دمر خوارندا اوس باب السلام ورشو د محبوب روزیلا اوس باب السلام ورشو د محبوب روزیلا سینه د اس عاشق د دې درد قرار ندا سینه د اس عاشق د دې درد قرار ندا حضرت بیخی قدمنا دمر خوارندا زړګي استرګي لګوا د قدم لارندا زړګي استرګي لګوا د قدم لارندا حضرت بیخی قدمنا دمر خوارندا نور پادب و شوق حیرانم د محبوب د حرم نور پادب و شوق حیرانم د محبوب د حرم بے د مولانا مسپارلی د غچار ندا بے د مولانا مسپارلی د غچار ندا حضرت بیخی قدمنا دمر خوارندا حضرت بیخی قدمنا دمر خوارندا زړګي استرګي لګوا د قدم لارندا زړګي استرګي لګوا د قدم لارندا حضرت بیخی قدمنا دمر خوارندا او سلام د محمد امین عرض کئی په حضور د محبوب سلام د محمد امین
عرض کئی په حضور د محبوب جولای خالی روړل چا د دې دربار نه دا جولای خالی روړل چا د دې دربار نه دا حضرت پیخي قدمنا دمر خوار نه دا حضرت پیخي قدمنا دمر خوار نه دا زړګي استرګي لګوا د قدم لار نه دا زړګي استرګي لګوا د قدم لار نه دا حضرت پیخي قدمنا دمر خوار نه دا رحمت تمام لملم محبوب راغلے دے رحمت تمام لملم محبوب راغلے دے بے شکا پدارہنو کے ہر چانخ کلے دے بے شکا پدارہنو کے ہر چانخ کلے دے رحمت تمام لملم محبوب راغلے دے رحمت تمام لملم محبوب راغلے دے بے شکا پدارہنو کے ہر چانخ کلے دے بے شکا پدارہنو کے ہر چانخ کلے دے اللہ رب العزت ورلور کڑی دی اخلاق حسین جمیل محبوب دلری بیشمیر عشاق حسین جمیل محبوب دلری بیشمیر عشاق ارچان دخد در کے میں محبوب خاغلے دے ارچان دخد در کے میں محبوب خاغلے دے بے شکا پدارہنو کے ہر چانخ کلے دے بے شکا پدارہنو کے ہر چانخ کلے دے رحمت تمام لملم محبوب راغلے دے رحمت تمام لملم محبوب راغلے دے بے شکا پدارہنو کے ہر چانخ کلے دے تمام مخلوق کی ډیر لوی شان ورکړی دی خالق یو خدای نه دی آقا میں نور د هر صفت لائق یو خدای نه دی آقا میں نور د هر صفت لائق غیر دین خلقهم صادق امین من لے دے غیر دین خلقهم صادق امین من لے دے بے شکا پدارہنو کے ہر چانخ کلے دے بے شکا پدارہنو کے ہر چانخ کلے دے رحمت تمام لملم محبوب